زه په دې موقع باندې حکومت نه دا مطالبه هم کوم چې زما په دې وطن کې غربت دی، په دې دیره پر کې غربت دی، په دې ډوک دره کې غربت دی. دلته که دا کورونه جوړ دي، دلته که دا انغري ګرم دي، دلته که په غرمه کې او په ماښام کې د تنور نه دا لوګی خیجي، دا ځکه خیجي چې د هر کور نه 2 او 3 کسان دا په سعودي عرب او په اماراتو کې مزدوري کوي. خو په سعودي عرب او په اماراتو کې زما د دیر خلکو سره، پښتنو سره، د دیر خلکو سره، د ډوک درې د خلکو سره چې کم ظلم روان دی، موږ د هغې مذمت کوو او په هغې باندې د پاکستان حکومت کومه مجرمانه خاموشي اختیار کړې ده، موږ د هغې مذمت کوو. وروڼه، ما محمد علي کوهستاني ته ویلي دي زه به په سینټ کې زه ستاسو نماینده یم، زه د دیر نماینده یم، زه د ډوک درې نماینده یم، زه به د هغه دیروجانو دپاره، هغه کوهستانیانو دپاره، د ډوک درې د هغه غیرتمندو دپاره چې د سعودي عرب حکومت ورسره ظلم کوي، ویزې یې ختموي، تنخواګانې نه ورکوي، ټکسونه پرې لګوي، د هغې دپاره به انشاءالله په سینټ کې دومره آواز اوچتوم چې دغه پاکستانیانو ته به انشاءالله موږ ریلیف ورکوو. او ما د خپل محمد علي ایم پی اے صاحب دی، نور زمونږ ډسټرکټ ناظم صاحب دی، صاحبزاده طارق الله صاحب دی، موږ به انشاءالله د دې دپاره جلسه هم کوو، جلوس به هم کوو، هړتال به هم کوو، درنه به هم کوو چې زمونږ دا کم پاکستانیان دي دا د پاکستان محسنین دي، دا ډېر لوی احسان کوي، د بار ملک ته په لوی تعداد کې پیسه د پاکستان ته رالیږي. خو د دې سره دا ظلم، دا ناروا، دا بندول دا د حکومت پاکستان ذمہ داری ده. انشاءالله په دې غم کې او په دې درد کې او په دې تکلیف کې د دیر اولس سره، پښتون اولس سره او د ډوک درې دې پښتنو دې مسلمانانو سره موږ برابر شریک یو. سفارتخانه کې به هم آواز اوچتوو، وزارت خارجه کې به هم آواز اوچتوو، قومي اسمبلی سینټ کې، صوبایي اسمبلی کې به هم آواز اوچتوو. او چې په دې ونه شوه نو انشاءالله جلسه به هم کوو، جلوس به هم کوو، هړتال به هم کوو، درنه به هم کوو. خو د سعودي عرب او د اماراتو هغه پښتنو د حق دپاره به دا خپل جدوجهد جاري ساتو.